جی دا وخت زموږ سره د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی ګلداد خان صاحب هم موجود دی چونکې د هغوی مشر ورور چې کوم د ایم پی ایس سیټ هغه ګټلی دی دا وخت د هغوی نه تپوسو د هغې تاثرات ګورو د هغې ګورو چې یاره د هغې فیلینګ څه دی د هغې احساسات څه دي دا راته ووایي چې چونکې سیټ د یو بل خولې نه م راویستو یو ځل بیا هم ځان ته راوځو څه احساسات لرئ؟ ډېره مننه ګلیار خان ستاسو د سمی خان خو اول زه شکریا ادا کوم څنګه چې تاسو ولیده په دې اوس وخت کې که تاسو وکړه په 8 فروری باندې د پی کې 21 او د پی کې 20 عوامو یو داسې فیصله کړې وه یو منډیټ دوی له ورکړی و او زه په دې وخت کې چې هغه په 8 فروری باندې په ټول پاکستان کې که تاسو کاته زه شکریا ادا کوم د الیکشن کمیشن د اف سی د پولیس د ټول انتظامی چې یو دومره په نارمل حالاتو کې هغوی الیکشن وکړو خو د 12 بجو نه وروسته د بده مرغه څه داسې واقعه راغلې چې په هغې کې زموږ پی کې 20 او پی کې 21 هم شامله وه خو دا د الله لوی قدرت دی او هغه د عوامو منډیټ چې و هغه پټاو نه هغه راووته زه په دې ټایم باندې جماعت اسلامي ته هم دا پیغام ورکوم چې موږ د چا د پارټۍ خلاف نه یو موږ د چا د عزت خلاف نه یو د هرې پارټۍ په خپل ځای باندې قدر کوو خو چې تاسو وکاته چې د عوامو اکثریت د پاکستان تحریک انصاف سره دی زما په خیال سره چې دغه اکثریت دوی ومني دا به د دوی په ګټه وي او موږ به شکریا ادا کوو چونکې دا وخت ورکر چې دي هم دواړه طرفین ډېر زیات جذبه کې دي چونکې مخکې هغوی خوشحالي بناو کړې وه دا اوس تاسو خوشحالي څه پیغام ورکول غواړئ چې ورکر له په دې وخت کې څه کول پکار دي؟ زه خو دا وایم چې د صبر او تحمل نه کار اخیستل پکار دي تاسو که وګورئ د ټول پاکستان په سطح باندې د پاکستان تحریک انصاف خلک راوته او د عمران خان فق کې فیصله کړي سیاسي ګوندونو مشران تاسو د نورو ولید چې هغوی هم دې ته بالکل هغوی اګري شو په دې باندې چې دا یو لویه فیصله شوې ده د خان صاحب په حق کې فیصله شوې ده څومره پورې چې زموږ د باجوړ خبره ده د دې دوه حلقو د پی کې 20 او 21 زه دواړه طرف ته کاغه د جماعت اسلامي کارکنان دي کاغه زمونږ دي موږ ټول سیاسي خلک یو خو چې موږ دا احترام وکړو د اکثریت او زه په خپل ورکرانو باندې غږ کوم چې تاسو د صبر تحمل نه کار اخلئ که یو سړی زیاته خبره هم کوي تاسو ګټه کړې ده تاسو له الله عزت درکړی دی او هغوی ته موږ دا وایو چې تاسو ښه مقابله وکړه د دې نه وروسته چې اکثریت خلاف راوځئ دا د سیاسي پارټو هم یو خلاف ورزي ده او د دې سره د سړي هغه وقار چې دغه مجروح کېږي خو زه خوشبینه ما چې جماعت اسلامي خپله خبره منلې ده او دغه حده پورې چې د هغوی کم اکثریت او هغوی وکاته چې هغه موږ په اقلیت کې په دغه ټیم کې که اکثریت موږ نشته دی زه ورته بیا هم هرکلی وایم او دا د سیاسي پارټو دا یو د ټولو نه ښایسته لوړ مقام دی چې د هغوی اکثریت نه هغه خپل هار نه بلکې هغه دا ومني چې په پی ټي آی باندې عوامو اعتماد کړی ډېره زیاته مننه شکریه شکریه مهرباني